الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار دا اللہ پاسماؤ کے مالک ملیک او دارنګې د ملک د دې تذکره شروع وه. مونږ دا ویلي وو چې د مصدر بنیادی معنی گرفت دی، سختۍ سره گرفت. د الله د اسما کوم چې مونږ وایو مالک ملیک او ملک، د دې په هر یو اسم کې به د گرفت او د سختۍ د طاقت د دې مظاهره کیږي. مالک او ملک کې تیر جمعه ما فرق ښودلی و. قرآن مجید کې د مالک لفظ هم استعمالیږي او د ملک هم استعمالیږي د الله دپاره، ملیک هم استعمالیږي. ملک او ملک اختیار او هغه څیز چې پای کې اختیار لرل کېږي دیتا ملک او ملک ویل کېږي. الله رب العزت اختیارمند د کل عالم دی. کائنات کې اختیار د هغه چلیږي. دومره دا چې انسانان او پیریان الله رب العزت د ابتلا لپاره پیدا کړي دي. د دې وجې نه دوی له هم څه جزوي اختیار ورکړی دی، څه جزوي ملکیت دوی سره هم وي. د ځای مالکي د کور مالکي اختیارمند دي. چا سره لږ جایدادي، چا سره ډېر جایدادي. او بیا هر انسان ته دا اختیار دی چې دی کم وقت الله دله ورکړی دی دی هغه په کومه طریقه صرف کوي او په کومه طریقې خرچ کوي. دې ته مجازي ملک وایي. انسان په خپله مملوک دی، د دې وجې نه د ده ملک او اراده ډېر معمولی دي، د ده ملک او ملک ډېر کمزوري دي. لیکن د هغې باوجود هر انسان ته چې ګورې نو هغه د خپلې مرتبې څومره غلط طریقې سره استعمال کوي الا من شاء الله. اکثر و بیشتر خلق د هغې خیال لای چې د دې څیز زه مالک یم، زما نه څوک تپوس کوونکي نشته. دا تصور چې کله انسان کې پیدا شي نو دی لویې تم لړ شي، دی ظلم تم لړ شي، دی عداوت تم لړ شي، دی تجبر تم لړ شي، ځان ورته څه شیخ کاري. او چې کله انسان د زړه د ویښ نه دا اقرار کوي چې دی هر څیز اختیارمند الله دی، زه د سوروزو دپاره د دې اختیارمند یم، او هغه اختیار مال الله د ابتلا په بنیاد را کړی دی. یعنی کلی اختیار ما سره نشته دی، څه جزوي اختیار الله مال را کړی دی. خو دا انسان به چرې هغه کارونه کي کوم چې هغې بل سړي کو، ځکه دی په دې پوه دی چې مالک الملک د هر څیز اختیارمند هغه صرف او صرف الله دی. دا نوم موږ له تعلیم او تربیت دا راکوي، پوهه دا راکوي چې مونږ دې چرتلویي نه کوو. دا تعلیم دا راکوي چې مونږ دې متواضع یو، مونږ دې عاجزي کوونکي یو. مونږ دې ځان نه څه شی نه جوړو، نه دې ځان څه لوی ګڼو چې که یم دنیا کې نو زه یم. کومو خلقو چې ځان ته ځان ویلی دي نو الله د هغې سټ مات کړی دی. ځکه دا قسمه خلق بیا د الله مخې لم راځي.
الله که رسولان رو لیږي نو په هغې باندې هم د هغې څه شا نه ګرېږي، بلکې الله ته د برندېدو کوشش کوي دا خلک. دا ولې د هغې وجه دا ده چې انسان ته چند روزه ملکیت حاصل دی، او د هغې چند روزه ملکیت په بنیاد باندې دی نه خپل رب پیژني او نه خپل آخرت پیژني. ابتلا په دې کې دغه ده. انسان له په دې پوهېدل پکار دي چې دا هر څیز مالک، دا هر څیز اختیارمند هغه الله دی. دا دومره اوږد تمهید ما دې دپاره کېښود چې کوم آیت کریمه لوسته دی نو پای کې د الله رب العزت ملکیت خاص کړی دی د قیامت روزې پورې. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. مقصد دا دی چې د قیامت پر ورځ به د انسانانو هغه مجازي ملکیت نه وي کوم چې دنیا کې دي ته حاصل دی. داسې یو وخت راتلونکی دی چې پای کې به انسان ته څه اختیار نه حاصل. انسان چې بالغ شي 17 کاله کې نو دی صاحب اراده شي، د کې عقل پختګي راشي، د دې وجه نه دی د شریعت مخاطب هم شي دی نه رستو، او دا معامله چلیږي تر مرګه پورې. د مرګ نه پس بیا د انسان اختیار نه. قبر کې هم د انسان اختیار نه، هیڅ ملک نشته دی، هیڅ اختیار نشته، او آخرت کې خو څه اختیار نه. د دې وجه نه انسان لا په دې پوهېدل پکار دي چې زما چند روزه ملکیت دا له همیش دپاره نه دی. په دې وجه مال د خپلې مرتبې غلط استعمال، د خپل اختیار نه غلطه فایده اخیستل دا مناسب نه دی. الله ته مالک الملک هم وایي. مالک الملک مانا مفسرین کوي شاهان شاه. مخکې نه دا معلومه ده چې بعضې اسماء الله پورې خاصي، مخلوق ته هغه نشي ویلی. لکه مخلوق ته مونږ ویلی دي رحمان نشي ویلی، مخلوق ته صمد نشي ویلی، مخلوق ته قیوم نشي ویلی. دا اسماء الله پورې خاص دي. سبوح او قدوس مخلوق ته نشي ویلی، دا الله خاص اسماء دي. تو دارنګه انسان ته مالک الملک ویل گناہ دی. سفیان کم چې ناقل دی حدیث چې ان اخلا علی اسماء عند الله یوم القیامه رجل تسمى ملک الاملاک. ډیر بدترین هغه سړی چې د الله هغه سره دشمني ده، بغض دی، عداوت دی، هغه به هغه سړی چې د هغه نوم ملک الاملاک، مالک الملک. سفیان وی مالک الملک سما دا شاہان شاہ، شہنشاہ چې ورته وایي. شہنشاہ منی د بادشاہانو بادشاہ، و د بادشاہانو بادشاہ صرف او صرف الله دی. مخلوق د پاره د دې نوم استعمال گناہ دی. څنګه چې رحمان ویل گناہ دی، نو دارنګې مالک الملک او شہنشاہ ویل مخلوق ته جایز نه دي. د ډېرو خلقو نومونه نن هم شہنشاہ دی، شہنشاہ باچا ورته وایي خلک. شہنشاہ هم دی او باچا هم دی که نه. دا ترکیب عجیب و غریب ترکیب دی، او دلالت کوي په دې خبره چې دا عجمیان دا نومونه دي. ایران کې او شاہ ایران هغه هم ځان ته شہنشاہ ایران وایي. الله د داسې خلکو مقدر بیا ذلت کی. خمینی غونده یو سړی راپاسېد او هغه د ملک نه لرې کړ، ملک بدر شو او بیا د قسم پرسې په حال کې بیچاره مړ شو. دا دنیا کې الله ښیي چې کوم سړی د الله رب العزت پیښې کول شروع کی، مطلق العنان شي او د ځان نه یو داسې څه جوړ کړي چې زما نه څوک تپوس کوونکی نشته، نو الله بیا دا خلقو سټ ماتوي.
ټیک ده ټوله نه ماتوي ځکه قیامت تم څه پرېږدي خو دنیا کې د عبرت دپاره دا کافي ده چې انسان ځان ته مالک الملک په کوم بنیاد وایي یو سړی د خپل وجود مالک نه دی د ده وجود په پیدایش کې الله ته محتاج دی تربیت کې الله ته محتاج دی نفع او ضرر خیر او شر کې الله ته محتاج دی نو دې څنګه د په ذهن کې دا څنګه راځي چې زه مالک الملک یم داسې خلق غیله پکار دی چې قرآن اولولي قرآن مجید د قیامت دروازه ملکیت الله پورې ولې خاص کوي و د هغې وجه دا وه چې مشرکین مکه به دا ویل چې دا چاته مونږ را مدد شوایو د چا چې عبادت کوو هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا به مونږ د الله په دربار کې خلاصوي او دا سفارشیان دي ګوره الله ته سفارش کېدی شي قیامت پر ورځ الله ته به سفارش کېږي خبره سمجھ د کول پکاري شفاعت دو قسمه یو هغه شفاعتي د کومې چې اجازت رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق الله رب العزت چاله ورکړي یعنی الله چاته اجازت وکړي چې که ته د چا مسلمان ګناهګار دپاره سفارش کې نو کولی شي او شفاعت بالاذن هغې لپاره دغه پابندۍ دي مونږ خپلو طلباو ته قرآن مجید کې ښه وي دا چې من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه شفاعت په اذن وایي دا شفاعت بالاذن شته د بعضې خلقو خیال لا یې چې راګندې دا مسله حدیث کې ثابت ده دا د حدیث مسله نه ده دا د قرآن مجید مسله ده چې یو سړی مؤمن دی هغه مؤمن ګناهګار دی مشرک نه دی مړ شوی د ایمان په حالت کې دی او څوک چې سفارش کوي نو هغه ته پته یي چې دی مؤمنو نو هغه سفارش کوونکي ته د دې علم نه رستو الله چې اجازت ورکړي چې سفارش وکړه نو دی به سفارش کوي دا یو اعزاز دی عزت دی الله رب العزت با ډیر زیات مسلمانان چې د هغې زړه کې ایمان موجود و لیکن په خوله اقرار چاته نه معلوم هغه خلک به الله په آخر کې د جهنم نه راوباسي د هغې به هېڅوک شفاعت کوونکی نه لیکن دا د الله د طرف نه یو سفارش کوونکي دپاره یو احترام او اعزاز دی چې ده ته سفارش وکړه د هغې سفارش کی بنیادی خبره بدایي چې څوک سفارش کوي دی به مؤمني د چا لپاره چې سفارش کولی شي او مؤمني خو ګناهګار وایي جهنمی شوی وایي کوم چې شفیع دی سفارش کوونکی نو دی به پخپله هم د جهنم نه بچي دته به اجازت میلو شي نو د هغې نه وروسته به دی شفاعت کوي دا قرآن نه معلومه ده منکرین حدیث دا خبره په مخه کړې ده هغې دا وایي چې د شفاعت مسله تاسو کوئ که نه او دا خو بلکل هغه شفاعت دی کوم چې مشرکینو کوو وی نه د مشرکینو شفاعت بالاذن نه دی او د هغې شفاعت هغې چې د کوم اقرار کوونکي وو نو هغه د شرک باوجود د شفاعت خبره وپایي چې که مونږ شرک کوو که کفر کوو زمونږ الهه به مونږ د الله نه خلاصوي د مسلمانانو دا عقیده نه ده مسلمانان دا وایي چې نه یو سړی مسلمان دی ګناه یې کړی دی د هغې په بنیاد جهنم ته تللی دی نو الله به بعضې کسانو له اجازت ورکړي چې او د ده شفاعت ته کولی شي سفارش کولی شي په دې بنیاد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شفیع المذنبین وایي د ګناهګارو سفارش کوونکی شفیع المشرکین ورته نه وایي د بار کیف د مشرکین مکه عقیده دا وه چې که مونږ هر څومره ګناه کړي او که هر څومره زمونږ شرک وي
نمونږ به زمونږ الها د الله نه خلاصوي. قرآن مجید د هغې تنقید کړی دی، دا ممکن نه ده، دا جایز نه ده. الله رب العزت هغه دا اجازت چاته نه ورکوي. نو آیت کریمه کې د مشرکین مکہ د شفاعت قهري تذکره کوي قرآن مجید، د هغې تردید کوي. او به ویلی شي لمن الملک اليوم، د قیامت ورځ نن د چا اختیار دی، اقتدار د چا دی، ملک د چا دی. دنیا کې خو به خلکو ځمکې را قبضه کړې، دا زما ملک دی، دا زما ملکیت دی، ٹھیک ده، مجازي ملکیت شته دی. لیکن آخرت کې دا ټول سيزونه دا به الله ته پاتې کېږي. ولله میراث السماوات والارض. کائنات د ځمکې او د اسمان ټول سيزونه دا به پاتې شي الله ته، دا پاتې کېدونکي دي الله ته. چې کله الله د دې آخري وارث دی، نو خلقو له پکارداري چې هغې په دې کې د جایز ناجایز حلال حرام تمیز وکړي. که داسې نه کوي نو بیا د دې په ملکیت کې او د مشرکینو په ملکیت کې څه فرق پاتې شو؟ ملک به وي په دنیا کې د خلقو. قرآن مجید کې سورۃ الفاتحہ کې فرمایلی مالک یوم الدین، الله د قیامت دروازې د بدلې دروازې اختیار مند دی. قیامت چې راشي نه کې به د خلقو مجازي ملکیت هم ختم شي. یعنی هغه دنیا کې لږ لږ اقتدار، هغه لږ لږ ملک، هغه لږ لږ اختیار، هر سړی خپل خلو کې ډوب دی. دا حدیث دی چې هر سړی به خپل خلو کې ډوبي. محدثین د دې دوه مطلب بیانوي. یو مطلب د دې دام کې دی چې هر سړی په خپل تکلیف کې بوخت دی. کوم چې پښتو کې محاوره ده، هر سړی خپل خلو کې ډوب دی، مطلب دا خپل مصیبت کې گرفتار دی. لیکن بعض محدثین وی چې نه، دا مطلب نه دی، دا حقیقتاً داسې خبره ده. یعنی هر یو سړي سره خپل خپل خولې اب رواني، څوک تر ګیټې ډوب دی، څوک تر نامه ډوب دی، څوک تر خولې ډوب دی. دا به ورسره زی دا شان. دا دواړه ډېر تکلیف دی حالات دي. دنیا کې خو زموږ نظري چې زما پلار یا زما رور، زما ښځه، زما بچی، گاونډي، استاد، شاګرد څوک به راشي او زما لاس به راونیسي، ما به د مصیبت نه خلاص کړي. لیکن قیامت پر ورځ دا نه ده ممکن. ولې د هغې ورځې اختیارمند الله دی. او دا الله په مخ کې من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه، د هغه د اذن نه بغیر څوک شفاعت کولی نه شي. لمحه فکریه دلته کې دا ده چې هیڅوک خبره نشي کولی. ټول انسانان دا به راجم شي خپل نیکه سیدنا آدم علیه السلام ته، هغه ته به ووایي چې دې میدان کې ډېر تنګ شوي یو، سفارش وکړه الله ته چې الله رب العزت مونږ سره حساب کتاب شروع کی، که جنت ته ځو که جهنم ته ځو، چې دې مصیبت نه خو خلاص شو. نو څومره چې لوی سړی نو دومره هغه ته خپله غلطي، وړه غلطي لویه ښکاري، او څومره چې واړه خلک وي نو هغې ته غټې غلطۍ وړې ښکاري. کم خلک چې الله ته ډېر نږدې نو هغې ته خپلې وړې وړې خطاګانې چې هغه د ګناه په زمره کې نه راځي او ورته ډېرې لویې ښکاري. آدم علیه السلام د الله د حکم مخالفت کړی دی بېشک، لیکن قرآن نه معلومه ده چې د هغه اراده نه وه، لم نجد له عزما. او قرآن نه معلومه ده چې نسیه د هغه نه د الله حکم هېر شوی، چې هېر شي او اراده نه وي نو ته ګناه نشي ویلی، خطا ورته وایي، ګناه ورته نه وایي. بیا هغه خطا او ګناه الله معاف کړی هم دی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه.
آدم د خپل رب نه څه کلمات زده کړل، هغه وویل ربنا ظلمنا انفسنا، نه الله د هغه توبه قبول کړه، ګناهګار یې نه کړ. یعنی خطا شوي ده الله معاف کړی دی، لیکن د هغې باوجود هغه وایي لستو بذاک، زه دا کار نشم کولی، ځکه ما ته الله یو حکم کړی او ما هغه حکم نه دی پوره کړی. ګوره دا نه وي چې زه الله بخلی یم، زه الله معاف کړی یم. انبیاء علیهم السلام صحیح ادراک کولی شي د الله د مرتبې، مونږ عوام یو، مونږ د الله د رتبې څه ادراک کولی شو. خبره به داسې را روانه یو یو نبی له به راځي، یو نبی له، او هر نبی الفاظ بدایي چې لستو بذاک، زه نشم کولی. نن خو د خلقو خیال دی چې الله نعوذ بالله چرته کې یو انسان دی، او چې مونږ چاته ووایو بسه به سفارش کیو، الله به د هغه نه مجبوري او د هغه خبره ومني. شفاعت قهري دی ته وایي، الله ته شفاعت قهري نشي کېدی، دا به د هغه خوښوي. آخر کې به ټول راجم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. نو دی چې شفاعت کوي نو دیم دا به نه وي چې کنده الله ته لاړ شي هغه ته ووایي چې دا مخلوق د مصیبت نه بېغمه کړه. د لوی سړي خبرې ډېرې لوی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې نبي چې هغه افضل الرسل دی، امام الرسل دی، د هغه حیثیت خو ډېر لوی دی. هغه د الله مخکې ودرېږي به نو فرمایي زه به الله د یو دوو سجدو اجازت غواړم، د یو دوو رکعتونو اجازت وغواړم. سفارش نه کوي، د الله مخکې سفارش کول په ژوند کې خو سړی کولی شي چې تا ته یو سړی دعا وکړي چې یا الله د فلاني دا کار وکړي، لیکن پس د مرګ دا نه دي ممکن، نه په قبر کې ممکن ده، نه په آخرت کې ممکن ده. خلکو ځانه مسائل جوړ کړي چې زه فلان کی ته ووایم اگر چې مړ دی خو هماره پاره شفاعت وکړي، دا شفاعت جائز نه دی، دا ثابت هم نه دی. پس د مرګه لومبنۍ شفاعت به صرف او صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي. حدیث کې راځي انا اول من یشفع، زه لومبنۍ هغه سړی یم چې زه به اول شفاعت کوم، زمانه مخکې به څوک شفاعت نه کوي. دا ولې کوي؟ اختیارمند الله دی، دا غیر وضع اختیار الله سره ده. دا ملک ملک مالک چې مونږ بیا وایو د دې مقصد دا دی چې انسان ته د خپل آخرت فکر پیدا شي چې پاره به څه کېږي. یعنی انسان لا د هیڅ شی نه پکارېږي، نه مال نه اولاد نه بال بچ، هیڅ شی نه پکارېږي، نه پلار نه مور. انسان له د هغه خپله عقیده او خپل نیک عمل دا فایده ورکوي. او که سفارش څوک کوي نو د هغې شرطونه مونږ ولوستل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته به د 2 رکعتونو اجازت ملو شي. دا خصوصیت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. قیامت پر ورځ بل چاته د عبادت کولو اجازت نشته. د دې څیزونو بیان په دې ضروري چې مونږ د خپل نبی صلی الله علیه وسلم رتبه وپېژنو. اسړو کې سړی نه دی، هغه انبیاء علیهم السلام کې جلیل القدر رسول دی، عظیم الشان نبی دی. او مونږ له دې باندې د الله شکر ادا کول پکار دی چې الله مونږ د داسې نبی امت کې پیدا کړیو. دا وړه خبره نه ده. خدای چې عزت باندې عزتمن خلک پوهېږي، بې عزته سړی په عزت نه پوهېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه چې کله سجدې له لاړ شم علمت محامده، ماله به تعلیم راکړی شي د هغې حمدونو چې مال دنیا کې د هغې حمدونو تعلیم نه دی راکړی شوی. زه نه یم خبر چې کوم حمدونه به وي، خو هلته کې به د سجدې په دوران کې ما ته وښودلی شي. بعضې خلک الله رستو پیدا کړي،
لیکن ډېر زیرکتیا یې پای یو مسله د ملک چلیږي چې فلانې عالم الغیب دی، څوک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب دی، الله دا غیب علم ورکړی دی. زموږ استاد محترم شیخ سید عبدالسلام رحمت الله تعالی علیه اب دا حدیث وی بے دین معلومیږي چې تر قیامت پورې هغه ته علم الغیب نه حاصل. عام حدیث دی، عام خلک یې وایي، خو دې نه دا نکته راوښکل هغه وایي ما ته به هغه حمدونه وښودلی شي چې اوس لا ما ته نه دي ښودلی شي. څه مطلب شو؟ غیب دی دی نه دی معلوم ورته، کله به وښودلی شي قیامت کې به ورته وښودلی شي. دا دلیل دی دې خبرې چې الله کل غیب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم نه دی ښودلی. دا خو د دې علاقې سړی و، خلکو کې د علم قدر نه و، هغه نه پېژنده. که څه عالمان دي هغه سره ضد او عناد کې راغلي دي چې دنیا برای پای کې تلاش کړي. یو سړی که د هغه علم ګوري د هغه کتابونه دې وګوري، پښتو کې چې د هغه کوم لوی عظیم الشان تفسیر دی احسن الکلام هغه دې وګوري چې کې څه دي. دشمنۍ خلک هر چا سره کوي، الزامات پر چا لګوي، د هغې حقیقت سره هغه ځان له خبره ده. ډېر خلک دا خبرې کوي، زمونږ غوږونو ته هم رارسي چې جی فلان کی ځای کې قتل وکړو. زه منبر باندې ناست یم، دغه معامله چې کله کېده د قتل و قتال، والله بالله ثم الله که دا یا هغه کړي یا د هغه په اجازت شوي، ټول دروغ دي. دا یې خلکو چې کوم مصیبتونه کول، کنځلې کولې د هغه ښځې ته او د هغه بچو ته، دا طلبا منې کول چې تاسو څه مه کوئ، کنځل ما ته کوي تاسو ته نه کوي. شرپسندو پای کې لاس ووهل او شرپسندو هغه روانې وکړو چې انسانان یې قتل کړل او هغه الزام یې په دور واچو. حقیقت دغه دی. بعضې خلک د هېڅ نه نه خبر، هسې به دروغ وایي. دلته خو یو کس دی، هغه ته بیا چا ووایي چې ته دا بکواس کوې، نو دې بره کلي کې د هغې یو شاګرد شته دی، کم سے کم هغه نه خو یې تپوس کړی، ما ته چا یې ما یې ګیله نه کوو دې خلکو. دی خو عادت د دې خبرو دی چې دی نه انسان پېژني نه انسانیت پېژني. دا خو د پیسې بچي دي، کم خوا چې پیسه میلاویږي بس هاخوا دي روانې. د دې نه په حق پرستۍ څه کار شته، نه په قرآن څه کار شته، نه په سنت څه کار شته. زه په دې لحاظ د هغه تعریف نه کوم چې ګنده زما استاد دی، په دې لحاظ کوم چې هغه واقعي لوی عالم و. د هغه مثال دی علاقه کې د الله په فضل تر اوسه نشته. وروسته الله عالم دی، خو د هغه مثال دی علاقه کې نشي پیدا کېدی. کمال د هغه دا و چې چرې به هغه کنځل نه کول. د هغې کیسټ یې وګورئ تاسو، سخت نه سخت بحث به کوي، لیکن چرې به د هغه د خولې نه پوچه خبره نه وځي. دا ډېر لوی کمال دی په انسان کې. نو بهر کې هغه چې دا کومه علمي نکته وایي ډېره عظیم نکته ده چې تر قیامت پر ورځ به هغه ته الله رب العزت وښیي چې زما داسې حمد ووایه. محامد چې کله زه بیان کوم نو ما ته به ووایي الله سر پورته کړه، سل تعطا وشفع تشفع، سوال کوه چې ته کې مونږ یې درکوو، او ته سفارش وکړه. د چا سفارش چې کې نه وکړه، لومبنۍ شفاعت به کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغې لپاره کوشش کوئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت مستحق شي. په دعاګانو نه مستحق کېږي سړی چې الله ته داسې وکړې ته داسې وکړې، نه هغه څیزونه پوره کړه، هغه ریکوایرمنټس پوره کړه په کم چې انسان دپاره شفاعت نصیب کېږي. یو لنډ به تاسو ته وښیم چې کله اذان کولی شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جواب یې وکړئ، د مؤذن د اذان جواب وکړئ. قولوا مثل ما یقول، هغه چې څنګه وایي تاسو هغه شانتې وایئ.
زمونږ خلک جواب نه کوي، ګپې شپې به لګوي، بانګ دې ویلې کېږي که دا پې څه هېڅوک نه غلي کېږي نه جواب ورکوي. هغه خلک چې ځان ته څه وایي د قرآن عالمان د حدیث عالمان هغې هم جواب نه ورکوي. زنانه جواب ورکوي، څنګه ورکوي؟ سر باندې ولي پټه واچي خدای خیر، بیا به خپل ګپ شروع کړي. یعنې موږ د دین نه دومره لرې تللي یو چې موږ ته دا پته هم نشته دی چې د اذان دپاره کم ادب دی، او دا ادب به څوک هندو پوره کوي غیر مسلم که مسلمانان به پوره کوي. قولو مثل ما یقول، څنګه چې هغه وایي هغه شانتې وایه. اول خو زمونږ خلک جواب پیژني نه، د اذان جواب څوک نه کوي. اسانه نسخه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت، قولو مثل ما یقول. دومره ده چې حی علی الصلاة حی علی الفلاح په جواب کې لا حول ولا قوة الا بالله وایه. اوس هغې کې هم زمونږ خلکو عجیب و غریب زیاتی کړي. بانګ کې چې ووایي اشهد ان محمد رسول الله، مونږ ډېر خلک اورو، زر به وایي صلی الله علیه وسلم. دا مؤذن پکې صلی الله علیه وسلم وایي چې دی ورسره وایي، دا د هغه په شان نه شه که دی د ځانه یو بس پراټه لګوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم ذکر شي نه بیا خو درود ویل پکاري، هر ځای نه ویل پکار جناب، ته خپله پوهه ځان سره کېږده د دې ځای راځي ورته ښیي مونږ. څوک چې څه کوي صدقت یا رسول الله، ګوتې ښکل کړي نه هغه سترګو باندې کېږي. لکه دا ولې جی آدم علیه السلام چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم واورېد که نه هغه ګوتې ښکل کړی بیا سترګو باندې کېښودې. دی ستا کوپړی کې لیکلي که چېرته کتاب کې لیکلي؟ قرآن کې شته دی دا؟ آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې شته چېرته کې؟ نو ځانه دین نه جوړوي خلک. دا څه د هندوانو یا سیکانو دین خو نه دی، دا خو د سیدنا محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم دین دی، او د هغه دین قرآن او حدیث کې لیکلی دی. که چا عالم لیکلی نه هغه هم پکار چې دلیل پیش کړي. دا څه دنیایي تجارت خو نه دی، څه ګازر امولی ټیپر خو نه دی، او دین دی. د دین دپاره صحیح سند پکار دی. څوک به څه وایي دا چې سړی کوي نه بیا سړی ړندېږي نه. دا صحابو کې چې بې شمېره ړانده دي هغې ته دا نه وه معلومه. بې شمېره صحابه کرام، عبدالله ابن ام مکتوم د هغه نظر نه وکړه، نور بې شمېره صحابه دي. عجمي دین کې دغه چلیخ، دا عجمي دین دی، عربي دین نه دی. قولو مثل ما یقول، بس هغه په شانتې وایه. دغه دوو ځایونو کې استثناء رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده چې لا حول ولا قوة الا بالله وایه. نن سبا اکثر د سحر ټایم کې خلک ویښي، نو هغه ټایم چې کله بانګ ویلی شي نه کې به څه وایو، نه کې یو جمله سیوا ده که نه، پښتانه هغې ته ټپه وایي. د بېدینه خلکو کار هم دغه وي، د سهار په بانګ کې مې نوې ټپه واورېده، یعنی الصلاة خیر من النوم، د دې صاحبانو پریز دا ټپه ده. دا وي د پښتونوالې دویم نوم څه شی دی؟ اسلام، او د اسلام دویم نوم څه دی؟ پښتو. ښکلې پښتو ده. الصلاة خیر من النوم جواب کې حص ویل نه دي پکار، ما سوا دا الصلاة خیر من النوم. شامی وغیرہ دې په جواب کې لیکلي دي چې صدقت و بررت و بالحق نطقت، لیکن د دې څه ثبوت شریعت کې نشته. شریعت باندې قرآن و سنت دا هغه شان دی ویل پکار دي. قد قامت الصلاة په جواب کې څه وایي؟ نه دی ویل پکار، بس قد قامت الصلاة ویل پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله اذان وشو تا د هغه په شانتې اذان وکړو، تا ته به څه فایده ملو شي؟ تا ته به الله هغه امر اجر درکړي څومره چې د مؤذن ته ملاوي.
هغه به تکلیف کړي سار به راپاسېدلی ګرمه بړستن به یې پرېښي خوب یې پرېښی ته کور کې ناست یې بانګ ته یې غوږ یې او جواب دې وکړه نو تعالی الله د هغه برابر اجر درکوي. نو که شفاعت مستحق کې ځان نو څه به کوې ثم صلوا علیه بیا درود ووایه اللهم صل الله مبارک دواړه درودونه ووایه. هغې نه وروستو ثم صلوا لی الوسیله بیا ما دپاره د وسیلې دعا وکړئ. وسیله یو مقام دی دا د پښتو وسیله نه ده که نه کوم ځای وسیله راشي دی وایي دا بل څه شی دی وسیله یو مرتبه ده. رسول الله صلی وسلم فرمایي زما یقین دا دی چې الله به ما له قیامت کې راکوي هغه دغه د شفاعت کبرا مرتبه ده. کوم باندې چې موږ بحث کوو شفاعت کبرا هغه دغه مرتبه ده. دعا د وسیلې وکړه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. دک دعا ثابت په دې کې سبا سے الفاظ یا دې پسې الفاظ دا ټول منکر دي قابل قبول نه دي. دا چې اوه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت مستحق بشي چې تا 15 وخت دا وې روزانه د 15 وخت ته د الله د رسول الله د شفاعت مستحق کې څومره آسان نسخه. او چې سړی اذان اوري جواب یې نه کوي ورپسې دعا د وسیلې نه کوي نو دی 15 وخته د شفاعت د دعا نه ځان محرومه کوي. د چا تاوان کوي زما کوي خپل کوي خپل تاوان کوي. نو زمونږ په دماغ خو محض مسله ښودلي چې دا دین دغه دی عمل کول او نه کول دا د خلقو خپل زیان تاوان او منفعت دی. نو قیامت په ورځ به هغه سفارش کوي یقینا به کوي خو سفارش به چا دپاره کوي او انشاءالله آینده جمعه ووایو چې چا دپاره به سفارش کوي او څوک خلق به داسې بدبخته چې اول سفارش نه محروم وي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.